السلام علیکم ملګرو یو څو ورځې مخکې د دې ډاینو د دې ټریلو یو ویډیو وایرل شوی و چې دا ټریله په سړک باندې روانه یا ډاینا د یا ټریله د یا ټرک ته په سړک روان شي دا ټیر ډزو کی ورسره خوا کې یو بل ټرک روان وي یو بل ډاینا وي چې هغه زر ورجوخته شي او دا د اکسیډنټ نه د غورځېدو نه بچ کی دا فل مکمل ډکوي اوس د دې حواله سره دا خبر راتلله چې د دې ډرایور چې کوم هغه پښتون دی جی یعنی پښتنو په دنیا کې یو داسې امیج جوړ کړی دی چې چرته هم د بهادرۍ کار کیږي نو هغې کې د پښتون نوم خامخا راځي چې دا به پښتون کړی وي وروره دا کار به پښتون کړی وي نور هم پښتنو ګوره نیګیټیو کارونه هم ډېر کړي دي چې په هغې زه په دې ویډیو کې تبصره نه کوم خو په دنیا کې په هر ملک کې چې سخت نه سخت کار وي هغه پښتون کوي وروره هغه پښتون کوي او په دې وجه باندې پښتون همیشه په کارنامه کې په بهادرۍ کې یادېږي اوس د دې حواله سره ویل کېږي دا چې دا ډرایور چې کوم د دې نوم اظهار او د سوات نه تعلق لري جی د سوات نه تعلق لري د اصغر او د بل ټریلر د بل ډاینا یا د ټرک چې کوم د اکسیډنټ نه بچ کو او د کم ملک کې چې دا کیس شوی دی نو د هغه ملک حکومت د انعام هم ورکړی دی او ډیر مرګري وای چې نه دا پښتون نو او فلانه او اصغر نوم نو او نه د سوات او نفله خیر چې د ارزو خو په میډیا باندې به تاسو ډیر کتلی وي چې د دې حواله سره دا خبر راځي چې دا کارنامه پښتون سره انجام کړی ده دا کارنامه یو پښتون کړی ده یعنی د پښتون یو داسې امیج جوړ دی چې چرته هم د بهادرۍ کار کیږي نو خلک وایي دا پښتون کړی دی هغه پښتون سره لینک کیږي ګوره په دوبۍ کې چې کله برج خلیفه جوړېده کنه برج خلیفه نو دا چې هایټ ته ورسېده نو بره اکسیجن نو نو د دې چې کم کانټریکټر و د دې چې کم ټیکدار و نو هغه کار په نیمه کې پرېښو او تښتېدو چې بیا د سوات یو ټیکدار او کانټریکټر چې هغه دا واغشت او هغه باندې په دې برج خلیفه باندې هغه کار کنټینیو وساتلو خیر دا خو د برج خلیفه خبره شو دین علاوه نور هم که سعودي عرب د قطر د عمان د بحرین د ایون یورپ ملکونو کې هم داسې کارنامه چې کلو شي د بهادرۍ نو یې کې د پښتون نوم یادېږي چې دا پښتون جی دا پښتون دا کار داسې کړو نو دا وجه دا چې په پاست کې زموږ پښتانه چې کوم هغه ډېر بهادر ډېر غیرتي ځوانانو اوس خو د پښتنو څه تصویر هم خراب شوی دی د نیګیټیو کارونو په وجه باندې څه پښتانه اوس غلط کارونه کوي په خلیج ملکونو کې یا په یورپ ملکونو کې نو د هغې په وجه باندې د پښتنو هغه ریسپیکټ لیول چې کوم دی راکم شوی دی خو پخوا چې زموږ کم پښتانه مشرانو نو هغوی ډېر د نرتوب ژوند په خلیج ملکونو کې او په یورپ ملکونو کې تیر کړی دی چې د هغې مثالونه اوس هم خلک ورکوي نو موږ هم پکار دی ګوره چې کله موږ د خپل وطن نه بهر ژوند تیرو د خپل وطن نه بهر مسافري کو او نو بیا موږ سره زموږ نوم نه یادېږي بیا موږ سره پاکستان یادېږي لکه اکثر به تاسو یاره یو پاکستانی راغو انډین راغو هغه کار داسې وکړو چونکې څوک نه وایي چې پلانې راغو انډین راغو پاکستانی راغو بنګالي راغو لکه موږ سره بیا زموږ لکه زما زه چې هلته لاړ شم او زه چې هلته چېرته په حجره ور دننه شم نو هلته به خلک دا نه وایي چې جنید راغو هلته به خلک وایي یو پاکستانی را دننه شو حجرې له یا یو پاکستانی په سړک اورېدو دا کار یې داسې وکړو لکه ما بینیم څوک نه یادوي هلته زما نوم پاکستانی شو چې څوک مې پېژني بله نوم اخلي او چې څوک مې نه پېژني ای به وایي په پاکستانی او یاره یو پاکستانی دا کار داسې وکړو نو بیا چې کله موږ د خپل وطن نه وځو نو بیا موږ سره د خپل وطن نوم لګي نو بیا موږ کوشش کوو چې داسې څه کار نه کړو چې په هغې د موږ د وطن بدنامي وشي انشاءالله